السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. درود پاک په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. الله جل شانه د هر قسم کا مصیبت تکلیف او آفت نه په امن کې وساته. الله جل شانه دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کا. محترمو، زنن بیا د یو خاص او ډېر طاقتور وظیفې تاسو ته وړاندې کومه، په هغې کې حاضر یم. محترمو، دا وظیفه د هر قسم غم، مصیبت، تکلیف، آفت لرې کوونکې وظیفه ده. ډېره طاقتوره وظیفه ده. دا وظیفه دې وظیفې ته د جنت د خزانو نه یو خزانه هم ویلی شوې ده. محترمو، دا وظیفه د چا چې غمونه وي، چا تکلیفونه وي، د چا مشکلات وي، یا قرض باره کې وي، یا د اولاد څه غم تکلیف وي، یا د رزق څه غم تکلیف او پریشانی وي، یا د نوکرۍ وي، یا د رشتې وي، یا د واده د اسبابو نه مهیا کېدل وي. محترمو، دا وظیفه د هغې دپاره ډېره طاقتوره او ډېره اسانه وظیفه د جمعې په شپه باندې، یعنی د دې خاصوالی د جمعې د شپې سره د پاره شپه کولی شئ، لیکن بهتره خبره او بهترینه خبره د جمعې شپه ده. دا وظیفه ډېره اسانه ده، فاور پل ده، ډېره ازمایلی شوې وظیفه ده. محترمو، که چېرې موږ او تاسو د خپلو غمونو، پریشانو، تکلیفونو، آفتونو د رشتې دپاره دا وظیفه وکړله، نو محترمو، نو الله جل شانه به ډېر په احسن طریقې سره زموږ دا مسلې او مشکلات حل کړي. زموږ په رشته کې کوم رکاوټونه دي، هغه به الله جل شانه ختم کړي. ځکه چې دا د الله جل شانه د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. دا وظیفه په عام روټین کې هم د چا څه مسله وي، چا مشکلات وي، د هغې دپاره هم کولی شي. محترمو، د جمعې په شپه هم کولی شي، په عام ورځو باندې هم کولی شي. او بهترینه خبره دا ده چې د جمعې په شپه باندې وکړی شي. محترمو، وظیفه ډېره اسانه ده او طریقه کار یې هم اسان دی. او خو یو دوه شرطونه به ولا دې وظیفې دا په کار وي. یو شرط دا چې دا وظیفه به په کامل اودس کې کول وي. بل شرط ولا دا دی چې د وظیفې په منځ کې، یعنی په درمیان کې چې وظیفه کله شروع کړئ، بیا به په هغې کې د خبرو نه پرهیز کوئ، خبرې به پکې نه کوئ. محترم، راځو وظیفې طرف ته. وظیفه په څه طریقه باندې ده؟ اودس به م کړی وي محترمو، د جمعې په شپه باندې د ماښام نه واله تر سهار سبا راختو پورې چې هر ټیم تاسو ته میلاو وي، نو 100 پیرې به درود شریف په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. کوم درود تاسو ته اسان وي، بهترین درود چې کوم دی هغه درود ابراهیمي دی، مانځه والا درود دی. بیا به د هغې نه پس 1500 پیرې، یعنی 500 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا به د دغه پورې 1500 پیرې به ووایئ. بیا به 100 پیرې د دې نه وروستو درود ابراهیمي بیا ووایئ، یعنی درود شریف به بیا ووایئ. د مانځه والا درود شریف ته بهترین درود دی. کله چې دا وظیفه مکمل کړئ محترمو، بیا به د الله جل شانه په دربار کې لاس اوچت کړئ، د الله جل شانه حمد و ثنا بیان کړئ. په دعا کې نبی علیه الصلاة والسلام باندې به درود ووایئ. بیا به استغفار ووایئ. د هغې نه پس به د الله جل شانه نه د خپل مقصدونو، د مشکلاتو حل کېدو دپاره، د غمونو لرې کېدو دپاره، یا په رشته کې رکاوټونه دي، نوکرۍ کې څه رکاوټونه دي، د هغې رکاوټونو ختمولو دپاره به د الله جل شانه نه، د الله جل شانه په دربار کې د زړه په توجه سره دعا وغواړئ. الله جل شانه به
ستاسو مشکلاتو، ستاسو حاجاتو، ستاسو څه قسمه تکلیفونه غمونه بیا به الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره ختموي. دا وظیفه که یو مشکل ډېر ګران وي نه حل کېږي، نو دا وظیفه تاسو 41 ورځې 140 شپې یا ورځې دا هم کولی شئ د هغې دپاره. محترم دا وظیفه په خپله مو کوئ او د نورو یارانو دوستانو خویندو میندو ورونو سره یې ثواب په نیت سره شریک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.